څو ورځو نه خلک لګیا دي چې یاره د انات کلي په بازار کې رش دی، زه خپله باندې راغلی او که نه موږ چې وګورو ډېر زیات راشي څه نو وجه ده؟ هغې وجه دا ده رحمان ولي صاحب چې تاسو که ګورئ یو خو زموږ ایریا دا چې کوم ده نوې مرج شوې ده، هغه خلکو کې له هغه شعور نه دی راغلی. موږ ورسره ډېر بار بار لګیا یو، کوشش کوو راشو ریړې چې کوم دی سایډ ته کو ورته وایي چې بهي تاسو د روډ منځ له مه راځئ چې د عوامو ته تکلیف نه راځي. لکه دا احساس د چا سره نشته دی چې بهي یو سړی پیدل په لار روان دی چې د څه رول دی چې زه به څنګه په لاره ځم، اب هم د روډ په منځ رواني هرن به هر سړي سره یو سوچ او فکر یو ټینشن کې روان دی. د هغې نه بعد د ډرایور ته دا پته نشته دی د روډ په منځ به ولاړي اب ورته د 500 روپو لوټ ورکړي سورلی، نو دی به لاړ شي په بازار کې به هغه لوټ ماتوي او ګاډی به د هغه روډ په منځ باندې ولاړي، ته به ولاړې ورته چې بهي دا چېرته دی. نو دا خو داسې ټرافیک دی نن سبا چې تاسو ته پخپله پته ده چې د عنایت کلي په بازار کې تاسو یو منټ ګاډی ودرول د روډ په منځ باندې په تا پسې به سونو ګاډي ولاړي شاته، نو بیا چې کوم دی هغه کې بیا پولیس بدنامي. نو د دوی خپلې غلطیانې دي د دې خلکو، کم از کم زما د ډرایورانو بهیګانو ته ریکویسټ دی، سوال مې دی ورته چې بهي تاسو کلم ودرېږئ نو لار یو سایډ ته لاړ شئ، یو سایډ ته ودرېږئ. بل لاره زموږ دا ایریا چې کوم ده ډېره زیاته ډینجر ده، لکه په دې کې تورې زیاتې بم بلاست دی، په دې کې ټارګټ کیلینګ دی، په دې کې دشمنیانې دي د خلکو. زیاتره زموږ د ټولو نه د بهترین ایمرجنسي دی زموږ ټرافیک دی. بل دا زموږ ډیلیوري کیسونه ډېر زیات راځي، نو چې کله روډ کولاوي نو عوامو ته تکلیف نه وي. موږ هم د دوی خلکو دپاره لګیا یو، موږ د دې عوامو دپاره لګیا یو. موږ چې څومره مشران بایپاس خو عام طور باندې یو داسې روټ وي چې په هغه باندې ایمرجنسي ټرافیک بایپاس نه خو داسې جوړ شوی چې هغه د مین بازار نه زیات دی، ځکه چې هغې چې څومره دوکانونه دي شاپس هغه دغه ته راغله مین دغه ته راغله د مین نه راووتل زموږ بایپاس ته راغله، هغې باندې دوکانونه جوړ شو، ریړې راغلې، اډې رالي چې څومره دي. اوس زیاتتر چې کوم دی موږ ګورو نو اډې غیر قانوني اللیګل، لکه اډه په منځ کې شته نه ور سړی راځي زما په روډ باندې ودرېږي، که زه بیا څه وایم نو هلته کې خلک بیا مسلې جوړې شي، مشرانو ته ځي. نو حالانکې دوی دا سوچ نه کوي چې بهي کله تاسو اډه والئ نو اډې دپاره خپله اډه جوړه کړئ او په خپله اډه کې هلته ګاډي ودروئ. د هغې نه بعد خیر کې یو ګاډی راشي چېرته د یو بازار په یو خوله کې لای سایډ ته ودرېږي نو خلکو ته به هغه هم اساني موږ ورسره دا منو دا نه وایو. ولکه دا نه ده چې یو سړی هغه اډه مې په شته نه او هوایي مې واخېستل هر څه ټنډر مې وشو او راشه ماته په روډ باندې چې کوم دی د ښار په بازار کې ګاډي ودروه، په راغګانو بازار کې ماته ګاډي ودروه، یا چې کوم دی داسې زما په عنایت کلي کې چې کوم دی زما سرکل چې کوم ښار سرکل دی. نو موږ دوی ته دا وایو چې بهي تاسو زموږ سره لږه ګزاره کوئ، چې تاسو زموږ سره ګزاره نه کوئ موږ هېڅ هم نشو کولی. زه هر ځای کې د بار بار خبره کوم او خلک وایي چې یاره دی څه وایي، زه چې ولس او پولس دا یو شی دی. که ما دا جامې وښکاري زه به تا غوندې یم، زه به ولس یم، خو نن ما جامې اغوستې دي ولس یم، بیا علاقایي سړی یم، د وطن سړی یم، خو چې د وطن سړي ته خبره کوي نو په هغه لږه بده لګي. نو هغې وجه باندې زمونږ د دې خلکو سره ډېره ګزاره کوو او کوو به هم انشاءالله نورې به هم کوو ورسره، ځکه چې زمونږ وطن د علاقه ده خو د دې خلکو هم څه ذمواري شته دی. نو زه دې خلکو ته دا ریکویسټ کوم ډرایورانو بهیګانو ته چې تاسو دا ګاډي د روډ سایډ ته ودروئ. ریډو والا ته زه هم دا ریکویسټ کوم چې بهي تاسو لږ سایډ ته ودرېږئ، د روډ په منځ کې مه ودروئ. بیا د هغې نه علاوه یو غټه خبره رحمان ولي صاحب دا ده، لکه تاسو به نن کتلي ما به د بازار کې د چترۍ مترۍ د دوی نه کوچې کړلې، ډېر د ستا د سټوډیو عمره چې کوم دی د هغې یوه چترۍ لګولې د روډ منځ ته رارسېدلې، د روډ منځ ته رارسېدلې، نو چې یو ګاډی سایډ ته ودرېږي نه نشي ودرېدی ځکه چې هغه ګاډی چترۍ وي. نو که چترۍ وي نو بیا هغه ریړۍ والا د هغه سره جګړه کوي، نو که بیا هغوی څه وایي په خپل منځ کې یو بل ته، نو بیا وایي مړه خو غریب سړی دی پرېږده، او خبر نه چې د غریب سړي څومره خبرې یاد دي. موږ وګورو ورال نو دا زه وایم چې هسې یو حرص پسې وای ګندې یو سړي دوکان اخیستی دی، د دا دوکان اخیستی دی فوټپات یا روډ یې نه دی اخیستی، ولې چې فوټپات دا مو خلکو د تګ راتګ دپاره یو روډ د ګاډو دپاره نو بیا هغه خلکو خپلې ټیاګانې بالکل روډ ته رارسولي. نو که دا سړی په د خپل دوکان کې روزګار کوي هم کېږي او که بار یې روباسي بار هم کېږي، خو چې زه محدودي نو یو خو تګ راتګ کې خلکو ته مسله نه وي. خو دا راته ووایه چې څوک دا قسمه کار کوي، مطلب دا دی چې ټی آی د روډ منځ ته راسي قانوني د دې دپاره ستاسو څه داسې د رحمان ولي صاحب چې لکه د دې دوکاندارانو ته موږ سره اے سی صاحب و او ټي ایم اے وه، موږ ورسره و، ما سره ټرافیک ډي ایس پي صاحب و. په ښار بازار کې موږ وګرځېدو، داسې موږ په دې عنایت کلي کې وګرځېدو او ټولو دوکاندارانو ته موږ وارننګ ورکړو. صحیح
چې به ستا د دې شټر نه بار هیڅ کار نشته. صحیح ستا په مخه باندې دا فوټپات چې تیر شوی دا سرکاري دی او دا فوټپات چې کوم دی دا د عوامو دپاره دی چې دا به د روډ نه ځي، دا روډ به د ګاډو ته خالي او دا فوټپات به د عوامو دپاره او ته به د دکان نه دننه چې کوم دی خپل سامان دی ځکه چې ته په دکان نو اوس مجبوري دا ده چې دکاندار هم مخې ته سړی کېنولی د هغه نه هم پیسې الي. صحیح دا اصل کې وجه دا ده هغې له موږ نوټس ورکړی دی هغې کې به چې کوم دی اوس موږ یو جاینټ اپریشن کوو اے سی صاحب به یې زموږ سره موږ به یې پکې او ټي ایم اے به یې زموږ سره هغه نوټسونه بعد چې کوم سړي چې کوم ونه په هغې باندې به خپلې جرمانې لګي هغه اے سی صاحب او ټي ایم اے به هغوی خپلې جرمانې لګي صحیح موږ به د هغې څخه به توري سیکیورټي یو صحیح کوم سړی اخوا دېخوا کوي هغه به موږ ګرفتارو که هغې اے سی صاحب اني ټایم جرمانه کوي او که هغې باندې مراسله کوي موږ ته هغې باندې که موږ ته مراسله وکړي موږ به اف آی آر ورکوو بالکل به چې هغې صحیح نو موږ به جاینټ ډیوټي کوو صحیح او زموږ د خلکو ته زما ستاسو د دې دغه خبره مې کوله چې یاره د پولیسو سره د عوامو تعاون څومره دی او تاسو هغه له څه مختصر پیغام ورکوئ. تعاون خو که زه وګورم نو بالکل موږ سره تعاون نشته. پولیس لکه مطلب دا دی چې په 450 کسانو باندې زما یو پولیس ته کار دی ځکه چې مخلوق ډېر زیات دی بالکل او نفري کمه ده. 14 لکه هغه خلکو باندې چې کوم دی هغه کیسه نه ده لکه چې مخکې کومه وه 16 لک لږ زموږ د باجوړ آبادي ده نفري هغومره زموږ سره شته نه لکه چې څومره او ډسټرکټ دي چې د هغوی نفري زیاته ده زموږ نفري کمه ده. نو موږ افسران په دې کې ښه ډېر زیات لګیا دي کوشش کوي خاص کر زموږ ډي پي او صاحب چې راغلی دی نو هغه د پولیس لپاره ډېر زیات کارونه وکړو که هغه په ترقیاتي کارونو باندې وګورئ که هغه زموږ په پوسټونو باندې وګورئ هغه زموږ په مورچو باندې وګورئ که هغه زموږ لکه چې څومره دي زموږ پولیس لاین چې که تاسو وګورئ راشئ نن سبا د شهداو په دغه باندې نو هغه ډېر زیات کارونه وکړل او ډېر ښکلي ښکلي کارونه یې وکړل او زموږ د باجوړ د پولیس لپاره نو الحمدلله موږ ته نور هم امید لرو توقع هم ترې لرو چې زموږ دپاره به نور هم داسې کارونه کوي که خیري او زموږ خاص کر زموږ کوم چې د پولیس په کردار باندې هم هغه لګیا دی بار بار آی جي صاحب ته ډي آی جي صاحب ته هغې ته هم لګیا دي لیټر هم کوي زموږ مسلې زموږ د پولیس ډېرې زیاتې دي که نه نو الحمدلله لګیا دي هر وخت هر طرف ته کاروایي روانه ده زموږ خو بس دا ده چې تعاون زموږ سره د عوامو چې لږ تعاون موږ سره شي لکه اوس تاسو وایي چې زه منشریاتو باندې به زه بحث وکړم په منشریاتو کې زه لګیا یم زما ایس ایچ اوز لګیا دي چې څومره دي زموږ چې کوم دی څومره چوکیات دي خو چې کله موږ ته اطلاع میلاو شي موږ راشو نو هغه دغه موږ ته بیا نه میلاویږي خلکو تعاون نه تعاون نشته دی کار دا د کم از کم بالکل د هر انسان ذمہ داری جوړیږي چې په دې کې خپل کردار ادا کړي وخت ډیر مختصر دی په دغه ټریپک باندې خبره کوو بیا به تاسو را بلو دلته پکې نو ان شاء الله او په منشیات هم خبره کوو په عوامي مسایلو باندې هم خبره کوو تاسو دراتک یو جهان مننه عوامو ته جواب دی او بالکل برازو اني ټایم برازو چې تاسو موږ سټیم را غواړئ ان شاء الله دې سره به کم دی نو ډیر ښه دغه راشي خلکو ته هم ورسي او د خلکو سره به لږ سوچ فکر هم پیدا شي او موږ به خپله ډیوټي ښه په ایماندارۍ باندې کوو. تھینک یو رحمان ولي صاحب ډېر مهرباني شکریه.